ریخم او کپڑا څنګه ده اون به څنګه پیژنو بازار کې ملاوي خزه لراوړ یو جوړه پته برته ولګي تبه پدې پیژن ورودان له بازار ته راوځي د خزو د ریخم او توبه ملاوي اوس کم دی د ریخم کم دی او په خوا دا وی اوس تاسو دې اوس ملاوي او ټول پلاستیک تارونه دی ور ریخم نوم په پاتې دي دا د چینجو نه جوړيږي دې مخصوص چینجی دی چینجی په پیټو کې هغه چینجی ساتي او د دوتانو پانی ورتاچي هغه چینجی غول کوي کار څه کوي او هغه چینجی دا څه کارو کوي هغه پونه جوړي ما کته دي ها ا چینجی کې دي په پیټو کې ساتي دوتانو پانی ورتاچي ا چینجی خوري دا چینجی دا غول کوي او دنه په ګرو ګيريږي یو تاسو پونه باندې جوړ شي ولا مونږ دې پیکاوړې عمره یو پونه جوړ شي دا میږي په مېره دا هغه په کې دن نګیر شي دا چینجه دې په کې مړ شي او اکه چې مړ شي نه پونه دې ګیر چا پیرا تاوي نو بیا خلک هغه پونه کولاو کی چې مړ چینجه ته ورځي دا غړي خلک په خاله زموږ په وطن کې خلکو درې سمو چینجه ساتل هغه له پیټه جوړ کړي وي او پانی د توتانو به ورتا چول او دا رقم به بیا خرصول قیمتي به ډیر زیات لکه څنګه چې شاتو مچې خلک ساتي اوس پته نه چې خلک یې ورنه ساتي امام شافعي دې نه چاته اوسو کړه الله د وجود د دلیل وي دا الله د وجود دلیل داخله چې د توتانو پانی د رقم چینجي خورینو رقم ته جوړي او دا پانی دا د شاتو مچې پکېنی په دې توتانو پانی یو قسم خاص رطوبت دي مچې پکېنی دمبرې پکېنی تاسو نه ګورئ چې توتانو باندې کېنی په دې پانی ناغي دې شات او خوګواله جوړای او دا پانی ګره چې لري نو په دې جوړي نو شی یو دی او په مختلفو صنعتونو کې استعماليږي او مختلف شیزونه جوړي اوس خو مقصد د خاتم نه صرف تزیین دی نو ضرورت نشته ولې چې د خاتمه څه ضرورت پیدا پاتې ده څه ګوتا چې بلوچستان ولا تاسو په چې اتقوا معاذ دا حدیث ضعیف دی ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په هغه کې نه دی راوړی ادب مفرد کې راوړی امام بخاری په ادب مفرد کې راوړی او په خپل صحیح کې نه استعمال کړی ورپسې شاه او کته چې دا کوم چا چې کړی دي مفتی صاحب غالبا په منهاج السنن کې راوړی دي ها مفتی صاحب غالبا تاسو ګورئ او غالبا مفتی صاحب په منهاج السنن کې ذکر کړی دي دوسر پسې شاه بسم الله الرحمن الرحيم قال نبي لثلاثه وقل لله الكريم والخير والكرام والحنين والاستغفر والحوارينا وفيه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن ابن عمر بن سلمان عن صالح بن عبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ثلاثه لرجل عبد ولرجل استقام على رجل محمد له ان قلنا ولا تسلم الله فقال لها قال له مزي ولا تلي ها مرجع دې سارن روزه باغچه کې چا به دې چې ثابت کې په دې پولي کې اکلو کې خوراک کې وګر دې منډه پکې وای ها بیا الګورا د پولي ته وای ها منډه وای ها او د اراده د تیرا بول نه کړي کده کړي خو بیا ډېر ثواب دی ها مسلمان د دې د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جمله محذوفه ده په کې نشته هغه پکې دا دی چې ثم لم ينتحق الله في رقابها ولا ظهورها یاتې نه کړه بل دې شی به ها دا جامع د ټول اشیاء ولوردي او خاص مستقل دی شرح ته ضرورت نه لري خپل مفهوم کې استقلال لري شرح او تبیین ته ضرورت نشته وایي یعمل مثقال ذره خیر یرا چاره دې خرم ورکړي چې سوال دې له ثواب الله درکې ها ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى وكان الله تعالى تقديره في الخلق بل دا بلا فضل وحل ممنودي لیکن دې ضرورت او نه جایز دي ها بالغرب في سفر الغرب برابر خبر ده چې یاد ته او ذهاب دي ها حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال سيد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه تقول حديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر ما في هذا الكلام فقال وعلى الله ليس كما وعلى الله انا قال النبي صلى الله عليه وسلم لیکن تل دې کې غزوه ده ها
لیکن شرط بل دی کې غزوه ده امام بخاری کې مخکې په الغزو ردی هغه د ترجیح ورکړي ارمت خلرنگی و شابده لیس فی اشیت بل تحت فکنوهم انگی کا از دربار فوت بتیدی گی ہم دوائف سیاسی مرگروں کی گیس جاتی رہتے ناسو ہاں بلاد دزین اندجی مقلا او فحولا فحل صان توي مذکر فاغیم سور لیکول شي شابه دا اجرا زلور وی منډه ډیر وی اجرا او اکثر زلور وی یریږي نه بڑی مدد نہ ہونے کا اور امتحان میں فرق ہے وقال ما يكون لهم يرشي من بدايه اختلاف الانسان ياتي لما فرض فرض تو فرض لا یو د شاعت سوال دوشوي هغه ای فرض فرض دوی یو د شاعت سوال درېشوي او ما دا ابو داود روایت په دلیل کې پیش کړل یاتي ابو داود روایت د حدیبیه کې نبی رسول الله هغه ایسے جوړ کړی وي شلی سے اتلتی سے او اغا یسلو لیوی صدا او اغی کی تصویر چه خلق تنزل لطواف او 200 شاک سوانا نو کئی شاک سوار لا دری سوا شاک سوانا نو بیزل لطولت پاتی جو کنا دری سوا دبل ورکی نتلن جوڑے گی او کنا ورکی یوی سیوڑے گی دوتر پسی او پچا سرطوا سنئی يولا بيصور كذا ولا نقول اتفاق نعم هذه فرض تمام فارس أخذ إيش خبر أو ده صاحب ده فرض تا يا سمانا كه ده رواية بالمعنى أخذ ده كولي فتلميذي كلمة كولي الراجل السامان لكن لصاحبه هي أو فتلميذي كسره للراجل وده رواية بالمعنى ده او دا فرض سمون فارس اخلی او خوکتا وید فارس تزین فارس اخلی نو قرآن حکیم که اللہ تعالیٰ دے ذکر کردے کر کم دے کے ذکر کردے اولئکا اجلب علیہم بخیلکا ورجلکا نو خیل اصول خودش سنتنا وکردی اللہ خیل نزو کا خلی ذکر خیل مراد تنا اصحاب الخیل شاق سوارات دلتم دا فرضنا شاق سوارا خلق لو قال بدي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن عن شعبة عن ابي اسحاق قال قال رجل من الوليد عن رضي الله تعالى عنه قال اعوذ بالله صلى الله عليه وسلم مخرجا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان هوى لكان صلى الله عليه وسلم ورجله عملنا عليه فنحسبه او تحديد الان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يعلم أنه بين وعليه والرجال أخذ بالجانب وإن أراد كان أخذ بالجانب أخذ بالجانبها والذي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان أخذ بغليق دغني ولي بواجه أو ركاب ده أصغر يتوي غرض ردو خغر يتوي ويجي پچه پچه كذي شابه ده أصغر ده أسفني يا ده اللرقيبي أو ده أخغر السرمني شابه ده مناسبت جو دې فائدہ څه ده یو فائدہ چې دا یو پوره ده په پټی کې دینو برابر وي او دیمه فائدہ سره دی باندې وخت پېګ دینو ټینګ به پکې چې ورځي کنه او دریمه فائدہ څه ده چې اس کلمن دی وای نو بندا دا کوناتی ور سره جنگي ګملا سره نو کوږي نو دې له بل زور ورکه دې له خپل سره زور دی ورکه کنه نو بیا سړی په شلق ناراضي هغه د استبلالا دې له زور بندا ورکی ورپسې دا موټر سایکل دی کنه موټر سایکل کې هغه شیزونه سری هغه لرګي مونږ پیدا نه توي کنه هغه د لرګي مونږ دی کنه هغه شیزونه پیدا دي ته پیدا نه ته پیدا
هغه شی هغه فائدې ته ګوره بس هغه کې موټر سایکل هغه فائدې ته ګوره چې کله موټر سایکل په جمپ باندې ورځي کنه نو خلک هغه باندې خپل زور ورکي نو چت شي لګا نو کوږي کینا دو سر پسې بربند مقصود دی کولی شي اتو پتی المشي ضرورت لپاره پاګین ټول لیکول شي ها هغه چې پتی الحرکت زور وي بډای او یا د سورلې قابل دي ضرورت لپاره کول شي خیر دې ضرورت لپاره 91 ماډل موټر سایکل کې سورلې کول شي ورپسې دا مثال دی درار کوي ټول ډر کوي او د تلونی لکه دا ریشان موټر سایکل مخکې یخت ضرورو قدمونه واړو ها هغه نه پس دا یو جارا بیا مقابله وسره نشو کېده بیا به مقابله دومره تیز شو بیا ها مسابقات چابا په موټر سایکل کې یو قسم هغه ویسپا هغه د سکوټر هغه ته سکوټر دې ته موټر سایکل وي هغه ته سکوټر وي هغه ډیر زیات قیمتي و دا په هغه زمانہ کې په 3000 او په 4000 نه وکېده په 3000 په 4000 به دا موټر سایکل نه وکېده هغه په هغه زمانہ کې په 40000 50000 کې او په 40000 50000 کې دا په 3000 کې نه وی بالکل ګریسبن جاپان نه مراته دلته نه جوړېدل یاماها ادا هوندا دا د جاپان نه راځي دلته باندې جوړېدل هغه د جاپان نه راځي دونه قیمت کې فرق اوس هغه څو په 2 پیسې نه دي تاسو دا هغه چې بمنډه نه و د بمنډه والا کې منډه باندې و هغه قیمتي و هغه په دې خټو کې خوېده هغه تیر برا کوټ یو خټې په پکې نه خټې دي او دې په دې خټو کې نه اوس هغه څوک نه اخلي هغه په خواغه چې کوم قابل مالداران وو او غټ افسران وو دغه سره به هغه وسپاو اګه دا رکشي انجن لګېدلی په خبر کې رکشي نه او خو دې نمبر یو ورته او بار کول کې جوړي موټر سایکل ورپسې ځان او تذمیر او مزمر مې ویلو شب ازما دا تذمیر پیژنې ما په ویلو مزمر وته غیا ورکی خې صورت کی بیا غیا یو کمای او غلې نو وجود دي قوت پیدا کی تکړه شي ها او هغه لزیات کېدا ها دې موټر سایکل کې نن سبا خلک غل کوي په خپل سایکل کې غل کاوه یو دوه کسانو درېمګړي دی ویل کا مونږ ته غل کو ما تم نه خو خایو د تم نه خو خای خوشي هغه ورته ویل کا هغه سری باندې له وته کو تولې زر عرب دیوا ته ته تبا هغه بل سری باندې له کو چې کوم زر راغی هغه بغټل یو زر راغی بل نشتا غیب دی ډیر سات پسرار شپل کړ یو پسرار وګورو چې هغه سره دوستانه وا هغه د سړک باندې وکوله هغه ګوت یو زر راغی او ما ته د فلک باندې وکړ د فلک والا سره کوی چې بریک یې وانه ما ګوت یې پرې تاله د پوجي په خبره ورپسې ځه موټر سایکل والا په موټر سایکل نوارو د شپه نو هغه لا ټرک مخې لاره هغه وی کدا دوه موټر سایکل روانې دي دا میاس کې واره ورپسې ځه هر کله ټول تاسو هم ګورئ خیال کاوه ورپسې ځه دومره پالي اسلام دې دا کامیان کنه دا کامیان چې مخکې موټر سایکل باندې وسواري او ډرار بکی او کله په یو پایو چته کی او په یو روان بالکل په یو روان یو پای باندې
او عجیبه ده کنه مخې ته به دې راتاو شي په دې بل طرف دې داسې به دې راتاو شي شاته به راپسې هم ګوري مخکې ورځو کې مونږ تلو یو میاشت شروع کارکوړي کې ما درس کې دا خبره وکړه څوک دوه کسان په موټرسایکل یو کس ورشا په موټرسایکل سورو پته نه ته عبدالقیوم به چې دا مخکې شوي ته پرې نه پوه شوي اوس ابه مونږ نه مخکې کېږي او مخکې راتاوېږي او لږ نه راکوي یا خدای پاک کریم مونږ ته تللی وو او دې موټر نه مخکې روان او شاته راته ګوري او په دې بیا منډه کې تېز شي مونږ تېز شو بیا راته روشي که مونږ داسې کېږو مخې ته داسې کېږي چې داسې کې عبدالقیوم ته مخکې شه او ما ورته ښه نیت وکړه مې خوا کې ښه مضبوطه لته ورکړو دا خدای پرې خو بس چل شوی او شاته او راکوټه یې لږ دی او مونږ ته شاته ته ګوري اخره کې را باندې پېښ شو کوټینې غوندې یې لکو چې پېښ شو بس بیا تېز شو بیا ځه نو ما چې عالم ته څه بلا په دا ولې وي دا دغه ځای کې دې مونږ کراس وکړو په ده بده ولګېدو مونږ چغې مو ویل تو درېږه هلکه ودرېږه او نو درېده خندل به او دا شنې سرې جامې اچولې شنې سرې تنګې جامې وې مقابې پکې راسي دا د کامیانو نشان دی دا د کامیانو نشان دی ورپسې شه د لباس کتاب لباس تېر کړو د لباس یو فایده دا ده چې ستا عورت ته پټ کړي هغه د عورت او د لباس بله فایده دا ده چې د عورت ساختې پټ کړي دا کوم تن تروش لباس چې اچوي نو ټیک ده چې جامه خو بدن خو سره پټ کړو خو ساختې دله پټ نه کړه تاسو پوهېږئ په خبره د عورت هغه کیف پټ شو کم پټ نه شو مخکې ده لوړې جوړې پکې ښکاري یو دا چې بنده وجود یو دا چې موړې او کمرې ښکاري موړې کمرې ښکاري مخکې ده او قصوا ورته ویل کېږي دا د دغې نوم و قصوا چا به دي قصوا خو هغې چې غوږونه پرې شي او په سارو کې چې ښکرې پرې وي غوږونه یې پرې نه وو ښه هسې به ورته غصبا وي څوک وایي چې دا غصبا او قصوا جدا جدا وي لیکن راجح دا چې دا یوه ده غوږونه یې لنډي وو نو قصوا م ورته وایي غصبا م ورته وایي دا هغه چې حضرت ابوبکر صدیق ولا غشتي او بیا ولا پیسې ورکړې مطلوب کېده به نه رستو کېده به نه دا بغله بیا بیا اویلو څه شو ها چا په سور دی وکړه چا نه راکړي دا بیا روانه شوه د رسول الله مبارک د وفات پس او یو شال کې وغیله لاړه او ځان یې پکې مړه شوه شال کې ځان وغورځو تر یې لاندې مړه شو خفا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې شاه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابراهيم رضي الله تعالى عنه قال قال يقول يا الله محمد والذي يوم القيامه قال يا الله ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من يسمع عن الناس فيما هو النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ده مناسبه سبب او دا تاسو د اهلی بادشاہ رسول الله مبارک له هدیه کې را لګري وا ها او یې قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن معاويه بن اسحاق عن انس بن سفيان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ابي سعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قال كنا حاجون اشاره لیکن د زخمیانو د علاج وغیرہ د فارسی ډیر شوی دي ها وقال الله بن وليد حدثنا سفيان قال حدثنا معاذ بن هذا وفي قال حدثنا ابي سفيان حدثنا سفيان عن ابي هذا عن ابي بن عمر عن عائشه بنت سفيان عن رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النساء وقال قال يا من شاء الله نساء امته شباب او قضينا خروج لنور مقاصد الدفاره ها شباب خاوت خدمت کو کی مریضانو علاج کو کی او ببروړي دیاګانی بروړي
خیمو په خولو کې مدد به وکړي. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق قال بلال بن عبد الرحمن قال قال رضي الله تعالى عنه ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله فقال عندها ثم ضحك فقال لي ما استرحم يا رسول الله فقال لا تريد وجهي يكبر البحر فقالت مكذب فقالت في سبيل الله مثلهم كمثل الملك على اسمتك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلنا من كما جعلنا ضحك فقالت مثل وقوي ملائكه فقال لا مثل ذلك فقال ان الله ان يجعل منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال فلا تزوجت عنه وقال تزوج وقال صدق صالحي قال فتلك حمامي خلقتا فلما قبلت رتبت لها وقالت بها فقبلت عنها فماتت وقال الذي ما توفيق الاستغلال بن بعض بتعليم ابن خلدة هذا معاوية بن ابي سفيان بن وقع والبتيشة. قال حدثنا حجاج بن مالك قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن مالك بن زهري قال حدثنا ابن الزبير وسعيد بن مسيب وعن بن وقال عمر ورضي الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كل حدثني طائفة من الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشعر من النساء فإنهم يمسكون وقال بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين ذلك الخزانة فقالت سياسة فقالت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال النساء وقال قتال بوليسي كنشي كول غزوة النساء وقتالهن مطلق ذكر قد بخبر معلوم في قتال نشي كول. وبه قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو العبد رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوحدنا فإن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم منتشر شو او ضرورت توجه ذات پولیسي واجبونه اوچت کړیو دا پنسیو چې او دا خو هغه زمانہ او چې حجاب د مخلانو حجاب د قوم نو دا خو د خبره حجاب خو د زینب رضی الله تعالی عنها د واده په موقع باندې نازل شوی دی. څه چې اول د ښکارې دی پنده ښکارې دی لاندې وی دا تدبیر لپاره د مشاګانو اړول به پخلو د قوم زخمیانو کې یا واپس کړي په تند آلی حکومت متجیان په توغانی په اقوال القوم. دا د خلو مقصد د جهاد د ذکر کوي. ورکدا شون یعنی وصیت نبی علیہ السلام ام کلثوم د په نکاح کې وکړه د فاطمه لور زکه بنت وتاوي دا سره ده يريد ام كلثوم بنت علي فقال عمر ام سليم احق اغلى ولا مرتاد ام سليم من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام بيعت اللسان. قال عمر فانها كانت تصفر دكتك مشكونه بالمولى اليوم وحضر تصفر بل معنا تخيط بغندل بچو بچیدل او تصفر بشار او ولو تمویل کېږي تقوال ده. او بالکل کولی شي او خپل رشتہ داران او د پردوم کولی شي هم اختلاف کنه کوي. فاطمه د رسول الله مبارک علاج دی چې هغه کوزکه اوس ولاو او په مخې ولا چې سپان د خپل زور د خپل پلار د بچو پردوم کولی شي ورپسې او بغیر د مسنا دا قصه مدینه منورې ته نه دی راوړی دا وهم دراوی دي چې مجروحین یې راوړي دي ځکه چې مقتولین یې وړل رسول الله مبارک اعلان وکړ القتل الى مواضعه ټول په دغه کې دفن کړل. دې مناسبت شوبت الهه هغه غریب سیدم شو او به تصغیر العبد دا بنده ګوټ دې نوم لري ابو عامر سے بدل لے. بے خوب شو لومبے زمانہ وہاں دا بیا توقیدار به ساتھ بیا آیت نازل شو چې والله يعصمك من الناس
یہ چوکیدار چھٹی کو ہاں حالات کی چہرہ دکھا جملہ خبری ہمارا ریشا عبد الدینار میں طویل ریشا کہ بس دینار ہو گئے ہم پسند ڈسر لگا ہاں بداوت ملاوی کی خوشحالی کی وکنا ملاوی کی نہ خوشحالی دقرا کی تعیسا عبد الاتقاد ابو الملاوی کی خوشحالی دی ملاو نشی بیا کنزل تھی ہاں وانتکت حلاک تشی ویزا شیکا او ککلت زخمی شو بدن تو قش زخم دی جوڑ نشی بلکی فخبرہ دا خیره شوا د ازی پکې اوخه شي کته چوکا پکې داخله دي زخمی شي جوړ دی نشي او یادا چې زخمی شو علاج دی نشي مکه ولا علاج شابه طاقت ذکر وخت نه خپکیږي نه چې ولې درست شو خپکیږي نه چې ولې څوکیدار کوم جل کې ولې مشرکه نه بس څه ډیوټي والا شو به کوي ها اعلان وتوشي لم يؤذن له یا د جهاد نه کوته د نحمد یا دا چې څوک پریدي نه غریب دی شابه شفاعت ابن قبلي يعني ليه الغريب دي ها ضعفا اغثر لقيقي هذا ما كريم تربعيسا ضعفا هلاك دي ها جمع بخاري كان أضعفهم الله خير ومانا إلا خبر ومانا الإرشاد أو الدوبات وعلاج كل شيء طيب وشعلاته وي يا بدل شوي ذا وضع طاب يطيبنا ماخوذ لها وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا شعبة عن يوسف بن عبيد عن هذه الكنانية عن سيدنا رضي الله تعالى عنه قال سعيد الجريمة عبد الله فكان يقيمني فكان يقول الله من هذا قال للذين رجلا قال يمنعون وبه قال حدثنا قال بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو وكان من مصلي بن حسن جريمي ما انصار يصنعون شيئا يقال لا اجد واحدا منهم الا كرمته وكيف خبر ولي دا خدمت النبي كريم صلى الله عليه وسلم يصنعون شيئا اي يخدمون خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيدت قوما شابه يقول فأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمع يحبنا ويحبون كما شابه من ذلك فالله إني أحضر وأكرم وبين ذلك أن تحيي بين وسلم الله ولا نسائم لا ولي وتدعى رسول الله أنصارك خدمت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وإن هذا حدثنا الإمام الزهري قال يا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عن سلام بن العبد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع الإسلام في صور بدوت تعالى بفسر من السلوك وأما الذين صادوا فلم يعملوا شيئا تشبه أما الذين أنصروا بعثوا الركابة أغيب الساوي باتول أو الخيرات ذاك الوقت هنو خدمت ذاك وعالجوا فأندامون عمل ذاك رجع بينوا وقال ذهب المفترون اليوم بالأجر خدمت سے مناسبت دبا ہاں فقال من حمل مثلا صاحب في الزواج وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن علي بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه وسلم كل يوم يعني الى يحنى بها ويقع بها فالذي تصيب كل حمل يأتي هذا الصلاة يعين الرجل ذات مناسبت دبا يحامله في باركي يا سامان بولونا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا يقولوا رابط دار معاملہ بالفعل جهاد کی شرکت کے منابطے سامان دی پاس تلے دے یا او بالقوه لموي بالقوه في جنه كان اذا كور کے ہونے سے انتقال استا کی سامان سازی ہاں وبه قال حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا قال حدثنا الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حاتم عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لباقي من كسر يسن من الله وهو يسن عليه مرابطه بالفعل او بالقوه بما فإن يوم عليها وقد يقوم على كسرين على الرجل من يوم عليها وما ذلك في صفته وبه قال حدثنا خدمت تفارق ولا قتال کی شرکت نشی کوئی کی دل سنا کام ہاں قال حدثنا يا ابو عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رفاق الذين سالوا العربي والإيمان يحموني حتى أعود إلى دیشات رکھیے نا ونم اور رسول اللہ مبارک نے بولتا
ذرا حق الظلم شابتي قلوب تنسي المناسبات تاجر على أنس باشوفي خدمت لهم طلبوا تريدنا. يوم صادر وعباد شغال يسوق في فردشهم. فكين هذا بس ما كتبي فكين هذا برا وقتلها. مكة غزوة بحر كوا. هذا خاص أو ده تعميم بعام ركوبا بكل شيء ها والفتيشة. حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتكلم يحكم قال يا رسول الله ما يحكم قال اجيكم من قبل ان يكون الواحد الذي كان يستجيب يا رسول الله ولا رسول الله ان يسلم قال انت منهم ثم نام فصيح له وهو يذهب فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قل يا رسول الله ادعو الله اجعلني منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عباده بن صامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابه بني ذئب تركبها ووقعت فانزقت عنقها شتيمات شو باب من استعان بالضعفاء والصالحين من حديث الترمذي روي ضمانها يا شركه يا دعاء قال ابن عباس او كيدي من السبيل المتعدد اخبرني ابو سفيان قال لي سالت غاشر الناس اتبعوهم ضعفاءهم وزعمت ضعفاءهم وهم اتباع الرسل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زرعه عن زرعه عن مصعب بن سعد قال راى سعد انه يفضل على من دونه بيجي لك اداره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فورا ولا تتصور هل تنصرون وترزقون الا بدعاء ضعفائكم یا بشرکتهم فی الغزو وجوهات میں قرون نبر اور بیدری بطر میزی کی شامل دے ويقال فيكم أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال نعم ويقال يوم صحابي بشريك الله بفتر أولي ثم يأتي زمان فيقال فيكم فأفيكم من صحب أصحاب النبي كتابعين فيقال نعم اب شریک نو په ورته اے دا ضعفاء هغه زمانه کې کمزور خلقوا جسما او صوبا او اكلا ثم ياتي زمان فيقال فيكم افيكم من صاحب النبي صاحب اصحاب النبي اتباع التابعين فيقال نعم فيفتح لهم باب لا يقول فلان شهيد شابد الله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله وعلم بمن يقتل في سبيله شابد لا يقال فلان شهيد هذا شاده فارا هغه شاده فارا نشي ویلې چې کم سړی تا قوي دا ایمان او اسلام دی مالو او چې یو انسان اسلام د قوي مالو دی ویل شي لکه رسول الله مبارک پیشن گویا کی ویل عمر مصالح دا ابو بکر مصالح ویګه په خبره او شهدا ردوا الشهداء الى مواضعهم ویګه کنا نو دا مطلق نشي ویل ویږي چې چا مطالعه ته پوره یقین ني یا را تفته چې دا فاسق دی هغه نشي ویلي لکه هغه قزمان د تفته چې ځانې ملک هغه شهید مو وایي شابه دې على حد من الله من تعالى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرك والقتل فما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قزمان ذو فريد ها شاذ لقد معنا لكره وها مستقل تنها او فاس کی لڑے نے جدا شو یہ بدا کے پتے کر دے دا ہاں پیدا نہ رسول ہاں عمر وہاں اول کوئی ما تصویر کی بکر تعارض عن شغل شعر و اسباغی اذان ذبح کاو شکار نو شو بیرا چلو کہاں ثم تحمل على تلك الفترة الزمانية وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن رسول الله قال ما ذاك على رجل الذي كان على فاتهم من الفقر ولا تؤمن ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت به اقتداء به
ثم جلح من شبيها فتعالى وتقولنا نفسه من أول وصلاة وبين سجيته ثم تحمل من كل لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتو شهيد موايا شابتي ثم يدل الناس فيما يدل الناس وهم من أهل النار وإن رجل يعمل على أهل النار فيرى فيما يدل الناس وهم من أهل الجنة في علم الله وقول الله تعالى وكان وللترغيب والخير ذکران ببچ کے تورہ کی جنگ کے ختم استمر گیا رہے بچےگا وہی او دے کے وزن بچ ساتے او بل بولے ہاں وأعيد لهم استطاعت من قوم من قوة ويراد من التوحيد ورسوله ولم يعصوا الله ورسوله يدعون من دونه لا نحزنهم الله يعلمهم وما تنفق من شيء إلا الموت إلى ما تناسبون فلحدنا الله فلحدنا عنهم فلا يكذب أن يومئذ الجنة فلم يقل الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بني إسماعيل فإنما قلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف لا يوافقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا معكم كلكم به حدثنا عن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الله بن النبي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين انتقلنا الى وتقول اذا اهتدوكم عليكم الا لأن مولا غشب ازایشی ها اکثروکم در باندې راګڼ شي راګڼي کې خلک نږدې شي کنه ها عراق حربي جمع ده وړو نه زور کوي مشتل په کوي ها دا ولې وی ویستل حضرت عمر دا خو جواز لري یا ممکن ده چې مانځه وختو یا ممکن ده چې هغه ځای کې دوی کول چې کم ځای د مانځه لپاره مختص هغه غیر مختص لصلات کې کول شي ها یو دا مبارک پټ کړي وزان ها استر کو ملاس کې او دا غزه ته کتل ها بطری ما تشوا اذا توري غزار په ورته ها اب ساکن جو مناسبت سبب سری واستعام د ترسلم والرمجان دوست کنه ټوبلم والرمجان دې مټ او مجان دال کوم ټول ورته ها باب التصدیه فی الجهاد جهاد کې ربنا تصدیه کول ها دې طرح الله لري دورم تیز شي ها دا رجع علم دې زبیر نه لا تصدیه کړل په خندق ها او پیدا کا ابي وامي اصلي پیدا مقول مطلق فعل مقدر ده او فدا کم ویل شي ففتحي د به تر فعل ماضي وکړ رہے ها باب الذکر ومن حدثنا ابن قال حدثني ابو بكر عن رضي الله تعالى عنه قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم درس سلمان دار نوې ها وعاد کې جب شو د او د حضرت مولي پکې شو خپل مړو پکې مرسي وي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بارو شياطين څه کوي شیطان سبب دي ها ثم فخرجنا قالت وكان يمرج له سلام بذلك والحياة فقال فإما مناسبة سبب حتى وليد او غرق واردالونه فقلنا ان فقط ولا يا ما سمعت في فوق يوور يا ما وتبي شكل دي شكل دروس تراوي شكل ها بني البلد حبشان الركونيه ده على حق كلنا قال النبي وقال عن علي وعن قابل في امه الله فضيله بوله ها اماي دتوري نشكم صادر تاوي كبلا تاوي ځان نشي ها او غلط يتوي امايل کاش مو ته وای کنه
kash. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا yuhmalu fihi as-sayf. Surah pakai ulil isi. Ya tamaca ya topak kash. لأن تنتقل من أحوال تفسر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بفحر وقولي وكعمشي الشيء ويقول كل الله. Us munasabat sababis. Ta'liq bil ulum Quran hamail Quran ada. Nustak pure asituna na wizan ni kita sulti tiga. Tiga nak tawasi. ثم قال وجدنا مبارك وقال إنه لبحر فما جاء في السيوف. Elian da surah dawle muzayyane ki. Dia syauq तरह कभी जज्बा न होती है ठीक है وإن قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا وكان قال من سليمان عن ابن سلمة قال سلمة رضي الله تعالى عنه أن يقول لما فتحت محمد وما كان يسوي بما ذهب ولا يستطيع. هذا السروس منه اللي على بي في جنة ده صاروا ده أعصاب نجود ده أعصاب ده صاروا جري جنا ممكن هذا بس وزن ده صاروا جري فبعد كتونا नहीं कटुना jadi pada largo ke dah suri kiri atau biar pakai dah plastik ada nasional dah para plastik berdan lagi itu नहीं कहते de corso ke pakatuno ke pada diwalu ke साथ वरे suri pakai kiri pada ke plastik kada wala para maka dah mana ke plastik no dah saru dari asab na beda itu na joro dah pakai berdan na kol penduru ke dah surupa lasko ke atau anuk surup sedikit awai hadis pospana dari nasional berpe kau فمن هذا فسيكون من ذلك التفاعل ومن هذا كله فوقت الدنيا لي نقول هذا النبي لا خذوا حذركم واستغال के साथ ना वो खैर से जरूरत थी उन्हें दे मचोली से قال أخبرنا الإمام الذي قال حدثنا أبو بكر عن جابر وأبو سلمة رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي فيواجه كثير ونوانا ونازل في النبي صلى الله عليه وسلم تفرق ناس بالشجر ونزل الرسول تحت الصف علق بها لمناسبة كل هذه الأوزان يا رسول ونمنا نوم فياتهم يدعو المبتوات يوم عند سيغورة سيدو مودي وسرناستو لأنها لا يسري روي كما تقول زمان تيجي كيف تروي استازودون نبيدار شما أو ده كشارو باندي لا كتير سلطان بربندوا بما يمنع كتو بدر نخلاص من يمنع مني ما الله يمنعني منك درجة لموي ولم يعاقبه وجل سريا ناستو يا سليم مسلمان أو صحابه دليل لنو يرون كتو غداروكا برابر ديكو فشامل سيكون بيأتي كي والكفاها والزجاجة تذي والنطلها عن إبراهيم بن سعد عن زهري قال فتعالى فيتقبل والزجاجة والصبر يعاقبه وأولد بيته أو بيزا ده أصبح بيتا وي علما فقال بحضرته النبي صلى الله عليه وسلم وهجمت الخير الصلاة على نفسه فكانت وتسقط الأموال وعليهم أن السماء لا يجوز إلا كذبت أمر السبيل وأحد سبحانه وتعالى ثم أتقدم ثم لم ينكسر السلاح عند الموت وشابته هذا جاهلية زمانه بوا هو ملك كده من خپل وخت به ماته کړه ولې ماته پرې چې خلک دې پیدا والی ها ومن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال قال ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد دا کلمات کړي نه ها او خیر ته یارني خلک د امام نخوارم شي او صورت د شي نوم پروا نشته ها خير ولا وها زي مناسبة ثم تكبر عنه ولا يقع به فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند التسليم فقال ما يقول به قلت اللهم تعالى وهو ذا جالس ثم لم يعقل او ما شئت بما او نيزان وبتيجان جعل هذه تحت ذل روح وجعل بلده ذلهم في ميدان الجهاد مراد جهاد غنيمتنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال لنا مالك عن ابن عبد الله عمر بن عبد الله وبين لا يعلم من ولا يحدث الانصاري قال يتحدث الله تعالى عما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان والد من بعد تتكلم عن حديثه مكتوبا وهو غير محرم فلا احنا وحي فضل على بلد لا يقول الى المسلم فهو قتال الموت وقالوا مناسبة
فقد بعثني وقعني وأنا وقد مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنما يشفع لنا رسول الله وعن ذلك أن أنصار من الإسلام كبر فأشكي كلمة يسوي عن ذي الله وقال أنا وفي نحن بلحظي شيء فما شهد عن الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد يحصل على والأسباب لا منافي التوكل سلام الإمام. وفي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو وائل قال حدثنا خالد عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يوم اللهم اني انزلك على عهدك ووعدك اللهم اني شئت لم تعبد يوم قال الحمد لله رسول الله قال الحق على ربك وهو في فيمكن كما يقول من دون ذلك وقال وهو حدثنا خالد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه لمناسبة مذكورة عند اليهوديين ب30 صاع من شعير. وحدثنا معلن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال رهنه درعا من حديد. وقال يعلى قال حدثنا الأعمش درعا من حديد شابته. قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل وجهين عليهما في بطان غلي. لمناسبة نبات ومثال في پیش گئی من حديث قد انظرت ايديهما الى ترقيهما مروطا فكلما هم المتصدق بصدقة استطاعت عليه حتى تعطيها اثر فريدي لا يوثو غزيگي وكلما هم البخيل بصدقة ورنكي قبضوا كهانا الى صاحبها تمثل اغا مصيبتنا بشان الغلي للنشي وتخلصت بالعجبتش والزمت يداه الى تراقيه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويجد قوشك ان يوسعها فلا تتسعوا فقد قبل هذا القدم باب الجبة في السفر والحر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن ابي الضحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فقد ركبك ثم أقبل فتلقيت بماء فتوضأ عن الجبة الشامية مناظرته فتمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من فمه فكان طريقتين فأخرجه ومن تحته دالته إلى ذنوب بالكبس إلى ثوبات بالشاطع دنا فغسلهما ومسح برأسه ودعه باب الحرير في الحرب. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا زيد بن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في خميس من حرير من حكة خارق كانت بهما. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام بن قتادة عن أنس قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام بن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن والزبير شكوا رضي الله تعالى عنهما وعنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل ورخص لهما في الحرير فرأيت عليهما في غداته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جوبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص لهما لحكة كانت بهما باب عرف زميل مخبر جيرها أبو صحابه الله ويذكر في السكين استعمال جواز ثابت في السفر. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الزهري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالكتف يحتز منها ثم دعي للصلاة فصلى ولم يتوضأ أو بالذكر يحتز بالسكين لها والذكر فصلى أو ألقى السكين. والبسيشة أبو جمال قال شعيب عن الجوي وذلك فألقى السكين لا يراغي وهو ما قيل في قتال الروم. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد قال اسم على أنه من الأسود العنسية حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وناصر في سائر حفظة شام كذا قضى وهو في بناء له يو أبالي وغي بناته وترى أم حرام وقال عمر فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي إجابة يغزون البحر قال أوجبوا الجنة. قال أم حرام فقلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم قالت ثم دخل مناسبة دبابها تغزوين بور روميان لأبي سر الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر الروميان مغفور لهم فقلت أنا فيهم أنا. قال يا رسول الله
انت في الاولين فدوی مکنا باب قتال اليهود والفتيشا وتيجي بيوم ذي ذكر نشاطنا كان هو يا عبد الله رفض من هذا يهودي ورائي فاقتله شابته لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله باب قتال الترك شابته أغيب پانی د ویستو اچي سرمن باندې به ویست بيد په استقلو ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما عراض الوجوه دبل مفنوالا كأن وجوههم المجان المطرقه دال پشان دبل مدور بوي وربتيشا قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين والترغوالا ومر الوجوه سرو مفنوالا دبل زلفل انو بلندو پوزوالا كأن وجوههم المجان دالون مطرقه دبل مدور ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر باب قتل ينلوي اختوبي باب قتال الذين ينتعلون شعرهم دغن وباب جابا لكن كمشي مدد غفتل الله نبغوالي ظاهري فقط من حيث الأسباب بندنا مغفتي شابته غشي به پزمکه نه پریوتی دا عیادت کو په دې مناسبت سبب شو بته